که په دې ریاست او حکومت کې غلا نه وي نو نن به دې په پښتون قومي جرګه باندې په دغه پښتنو باندې په خیبر کې دومره ظلم نه کو. نن به دې په پی ټی ایم باندې پابندي نه لګوله. السلام علیکم. سوچ بدل کې د خلکو نو خپل په تفصیل سره د خبرې کوم د پښتون قومي جرګه باندې او د دې ریاست حقیقت د تمه تقدمه په غور باندې دا ویډیو واوره. اولنی خبره داسې ده چې ریاست او حکومت او بیا د بدقسمتۍ نه د پښتونخوا حکومت د پښتون قومي جرګه باندې ظلم کړي، تشدد کړي دي. وفاقي حکومت یو نوټیفیکیشن جاری کړي دي چې په نوټیفیکیشن مطابق پی ټی ایم باندې چې کوم د پښتنو د تحفظ لپاره غږ اوچتي او دغه اعلی ادارو خلاف आवाज اوچتي، کوم چې د پښتنو سره زیاتې کوي، پښتانه د دې ځنا پښتانه میسینګ کوي، پښتنو باندې تشدد کوي، د پښتنو تورسرو بیزتی کوي او د پښتنو معدنیات او د پښتنو میټیریل د دې پښتونخوا نه بل ځای ته وړي. نو دغه خلاف پی ټی ایم یو आवाज چته یو دغه سربراه که هر څوک هغه منظور پښتين یو کابل څوک دی خو خبره د پښتنو کیږي. نو دی وفاقي حکومت اوس په پی ټی ایم باندې هم پابندي ولګوله. دغه پی ټی ایم د منظور پښتين هغه کس دی چې د پیپل پارټي سره د بلاول سره او د نورو اعلی حکام سره په یو ټیبل باندې به چیس کلو سلفیز به راتلي. نن چې وخت موقع رااله نو په پی ټی ایم باندې پابندي ولګوله. افسوس خبره ده چې د دین مخ کې په خیبر کې چې الته د پښتنو یو غټه قومي جرګه بکیږي، خیمه لګي، خلک راټول شوي، ځوانان راغلي دي. په 11 اکتوبر باندې دا فیصله بکیږي د عدالت په لګي. منډه تر سٹارټ دي خیمه لګي دي الته کې په دغه پښتنو باندې دغه پښتنو قومي جرګه باندې په انتظامیه باندې د خیبر پښتونخوا پولیسو تشدد او ظلم وکړي. د افسوس خبره ده دغه څوک چې ظلم کوي، تشدد کوي، کوم پولیس ته حکومت د چارې دام پښتانه دي او د پښتنو حق چې غواړي د پښتنو د پاره आवाज چته اوس قومي عدالت لګي دام پښتانه دي. انسان له جړه او افسوس په دغه خبره باندې ورشي چې پښتون راپاسي او د پښتون خلاف استعمالي. دلته په تاسو دا اندازه وشي چې پښتون تقسیم شوی څنګه دی. نو د دغه نمخ کې چې کوم د پاغي باندې تشدد وکړو، عرض مداري چې پښتنو قومي عدالت لګي دغه مقصد صرف داسې دی چې په پښتونخوا کې د پښتنو سره کم زیاتې شوي، څومره خلک مړ دي، څومره ظلمونه شوي، زموږ څومره معدنیات، زموږ څومره میټیریل د دې ځنه وړي دي او دغه خلک چې کم د حکومت په کوي چې کم زموږ حق ته زموږ نه خوري دغه د اجاگر کولو د پاره دغه د پوخې د پاره به یو سکرین لګي پاغه به ډسپلی کیږي. اوس خو وفاقي حکومت ته او دغه اعلی ادارو ته یره محسوس شوله چې زموږ ټول اسنیت پډاګه کوي کمیس پرتګرانو باسي. بخنه غواړم اگر لا قوم تر له اسنیت خي چې د دې پښتنو سره موږ څومره ظلم کړي، د دې پښتونخوا سره موږ څومره ظلم کړي. اوس خو به دا ځوانان به پوه شي د خپل تاریخ د خپل اسنیت نه خبر شي، دوی به راپاسي، تشدد لار به اختیار کې زموږ خلاف بشي، د دې پاکستان خلاف بشي. اوس کارنامې خودي کړي د پښتنو سره، زیاتې خودي د پښتنو سره کړي دي